چراشی او تاسو په مخ کې د مدرسو ول مبارک اظهار خیال وکي ډېر محترم جناب حضرت مولانا اسد الله مدني صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. محترم مسلمانان ورونو نن د تاسو د ځای کې د کوم رونق ګورئ او بعضو ماشومانو چې کومه ده قرآن حفظ کړی ده او زه چې کومه ده قرآن کریم نظرات سے کومه ده هغې باندې اختتام ته چې کومه ده رسولی ده. استادانو اور ورسره د دوی میندو پلارانو هغو په دې سلسلې کې چې کومه ده خپلو بچیو باندې کوم پابندۍ دې کړې وي اور دې سلسلې کې بچیانو څه کومې سختۍ برداشت کړې وي نو دنیا دا قاعده ده چې موږ داسې ګورو چې څوک څه شي دپاره هم څه محنت کوي الله رب العزت هغه نتیجه ورته کوي. چاہے دنیا دپاره محنت کوي دین دپاره محنت کوي الله رب العزت به هغه والا ثمرات برکات به درته کوي. نو نن هغو پلارانو اور هغو عزیز اور اقاربو ته چې کومه ده ډېره د خوښۍ ورځ ده چې په کور کې یو حافظ پیدا کېږي یا اندرنګې چې کومه ده قرآن کریم په نظرې باندې ختموي اور بیا مزید هغو حوصله بړونې دپاره چې کومه ده هغوی حفظ کلاس ته چې کومه ده داخلوي نو دا د الله جل جلاله نعمت هم وګڼو خپل ځان باندې دغه والا خصوصي فضل و کرم چې کومه ده وګڼو چې الله رب العزت موږ تاسو ته دغه فتنې دور کې درنګې چې کومه ده دین کارونو توفیق رانصیب کوي. نو الحمدلله دا مدرسه دینه مخکې چې کومه ده د مو تقریبا 7-8 سال مخکې سیکټر 8 کې چې کومه ده مسجد علی المرتضی کې د مدرسې بنیاد کېږدولو اور الحمدلله الله جل جلاله په فضل و کرم سره او دا سلسله مو چې کومه ده جاری کړه او آځې کې مو سره د تاسو دې مدرسې کوم عبدالباسط صاحب د کاري دا هم چې کومه ده مو سره هغه ځای کې سبق یې دی آځې کې چې کومه سبق یې ویلی حفظ یې وکړو اور اندرنګې چې کومه ده تجوید والا کومه سلسله وه هغه یې سرته ورسوله او بیا موږ سره څوک وړه چې کومه ده سبق یې ومنله او بیا هغه د بعد الحمدلله چې کله مور باندې ښه اطمینان شو هغه د بعد چې کومه ده مور ته اجازت ورکړو چې ته اوس داسې کې چې کومه ده دغه مدرسې د سلسله جاري کړه چونکې مو مدرسه لږ سیټ ته ده نو د لرې لرې ځایونو نه وړه ماشومان چې کومه ده راتلنې ډېره مسله وه نو موږ هم دا خواهش وکړو چې د مو مدرسې یو شاته داسې کډیای مینس ځای کې چې کومه ده جوړ شي تاکې آس پاس نه که خلک چې کومه ده راتلل غواړي هغو ته اسانتیا وي. نو الحمدلله دا تقریبا تاسو ته پته ده چې دې مسجد کې دا دویمه جلسه چې کومه ده کېږي دې نه مخکې چې کومه ده جلسه شوې وه هغې کې هم څه وړوکو قرآن چې کومه ده حفظ کړی وه او اوس هم چې کومه ده د 2 وړوکو قرآن چې کومه ده حفظ کړی ده او څه نظرې ولدي او هغو مزید به چې کومه ده مخکې انشاءالله حفظ ته داخلې کوي. نو اوس مو تاسو په ذمې دا ده چې موږ تاسو دا ادارې چې کومه ده مضبوطې کړو. مضبوطوالی څه شی ده؟ اداره که چای هغه دیني وي دنیوي وي هغه په افرادو باندې رنګینېږي چې موږ تاسو څرنګې خپل بچیان دا دنیا دپاره چې کومه ده دنیا تعلیم دپاره موږ تاسو څرنګې هغو خیال ساتو او څرنګې د هغو چې کومه ده یعنې پوره هر څه شي ورته بندوبست کوو اندرنګې چې کومه ده موږ تاسو ته پکار ده چې دنیا نه بڑ چڑھ کر ګوره که ډاکټر مو جوړ کړو انجینیر مو جوړ کړو ساینسدان مو جوړ کړو دا هم ډېره ښه خبره ده موږ ته چې کومه ده دنیا په مقابلې کې دغو شیانو هم چې کومه ده ضرورت ده خو مقصد به دا چې کومه ده نه جوړوو مقصد چې کومه ده آخرت ده او آخرت کې جهنم نه بچ کېدل جنت ته چې کومه ده تلل. زه هم به ځان ته ټول هر مسلمان چې کومه ده او الله کافرو ته هم چې کومه ده هدایت وکړي چې هغوی هم ایمان وروړي او جهنم دردناک عذاب نه بچ شي او جنت ته چې کومه ده داخل شي. نو څرنګې خبره مې دا کوله چې څرنګې موږ تاسو د دنیا عهدو د دنیا ډګریانو وغیره حاصلونې دپاره خپل بچیان باندې چې څرنګې موږ تاسو دپاره پریشان او هغه دپاره باغ دوړ کوو شپه ورځ مې یوه کړې ده که چیرې دې نسب هم څه کومه ده موږ لږ د دین طرف ته هم متوجه شو
نو ان شاء الله تاسو خپل بچیان وګورئ ولین بشي چې کومه ده. لیکن نن افسوس دا ده چې مثلا اوس مدرسه ده دا چې کومه ده دا مدرسه ده نوغه مدرسه ده کې موږ په باندې چې کومه ده مثلا مقرر کړی ده چې وړکي به سپینې کپړې چوي او پټګای به وایي چې کومه سپینې کپړې چول ده د پیغمبر علیه السلام سنت د نبی علیه السلام فرمایي تاسو سپینې کپړې چې کومه ده یعنې دا چوئ هم او خپل مردګانو ته کفن هم دي کې ورکوي دي کې بزرګي ده او پټګای د نبی علیه السلام چې کومه ده سنت ده. ډېر مو سره داسې کارونه راشي چې کومه ده دا مو څه شروع کړي ده دا خو چې کومه ده ماشوم ده ته ورته اوس زونه دالې به کوي ما هغه ماشوم ته کدو ټای چې که نه د انګریز والا چې کومه ده هغه له لباس ته پینټ شرټ شي هغه باندې فخر کوي چې کومه او د خپل پیغمبر سنت باندې چې کومه ده که ته وړکې ګولا باندې دوه درو ګټو ته رنګین کو بیا چې کومه ده مو سره ډېر داسې وګړو جګړې دا څه شروع کړي دي نو مو بحیثیت مسلمان در ټولو ته گزارش کوو واځي بیا بار بار درس کوو او دا شاف ته دي کې هم څه کومه ده بار بار درس کوو مو د تاسو دا بچي چې کومه ده دا د زمانې ولیان جوړ شي دا بزرګان جوړ شي دا د الله ولیان جوړ شي دا مستجاب الدعوات چې کومه ده جوړ شي مستقبل کې قومونو دپاره دا چې کومه ده رهنما جوړ شي او د دې دیني تربیت به چې کومه ده هغه په دغو ځایونو کې کېږي. نو الحمدلله تاسو خپل ګورئ دې ځای کې الحمدلله څرنګه ماحول د وړکي چې کومه ده څرنګه دیني اعتبار سره دوی چې کومه دین به دین ترقۍ کېږي نو دې کې تاسو موږ سره چې کومه ده بھرپور مدد کوئ. مدرسې څه لږې ډېرې چې کومه ده پابندۍ وي 2-3 غنټې سبق وي دې کې چې کومه ده موږ سره لږ چې کومه ده خوارۍ کوئ وړکي ته په ټیم رسوئ نو انشاءالله موږ هم استادانو ته هم دا گزارش ده خپله هم څه کومه ده د دې خبرې محنت کوو چې موږ یو منټ یو سیکنډ چې کومه ده ضایع نه شي تاسو بچیان مو باندې څومره حق ته هغه ټول به ته چې کومه ده ورسي نو راته امید لرو انشاءالله مو تاسو به انشاءالله محنت کوو کوشش به کوو الله رب العزت به ارتدي ولا ثمرات چې کومه ده راته کوي الله دې موږ تاسو ټولو ته دغه دیني درس سره محبت را نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ تاسو خپل مال جان په دغه ادارو باندې لګولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله.